وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. بند کنیشته کسان باندې سیش باندې کا شو یې معاملاتو سلسله کې خبر روانه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو جنت ته د تلو دپاره 3 عملونه دي. اولنی عمل حلال خوراک، دویم عمل په طریقه د نبی علیہ السلام، څلورم چې ستا د نقصانونو ضررونو نه خلک په امني بس دخل الجنه. نو په هغې 3 واړو کې لمبې خبره حلال خوراک دی. باندې که دریا دا دومره کسان یې نږدې وي. په هغه 3 خبرو کې لمبنې خبره حلال خوراکو. اوس یو خوراک حلال حرام کېدل با امتیاز او فرق به موږ په څه باندې کوو؟ په خپل عقل سوچ او فکر باندې د دې فیصله نشي کېدی چې دا جایز دی دا ناجایز دی دا ښه دی دا بد دی. ځکه د هر چا عقل فکر هغه په صحیح پیمانه باندې تول نشي کولی. هغې ته عقل سلیم وي چې د انبیاء علیهم السلامي چې هغې فطرتي طور هم د ښه او د بد څه فرق کوي. خو لیکن ما تا ډېر خبرې به داسې چې مونږ خپل عقل کې فیصله به کوو چې دا ښه کار دی جایز کار دی هغه به ناجایز وي. د ډېرو خبرو باره کې به مونږ فیصله کوو دا ناجایز دی حالانکې هغه به ټیکي. مونږ به جایز ناجایز کې حکم شرعي د الله حکم ته ګورو. نبی علیہ السلام مونږ ته څه طریقه پرېښې ده هغې ته به ګورو. بهرحال په هغې کې دې حده پورې څه د اغوستلو خرڅولو معاملې مخکې جمعو کې د هغې خبره شوې وه. من جمله په اغوستلو خرڅولو معاملو کې ناجایز معامله هغه د سود معامله ده، ربا. او دا قرآن کې الله هم ډېر په سختو الفاظو په سخت انداز باندې ذکر کړی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په ډېر سخت انداز باندې د هغې منع او حرمت ذکر کړی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي که چېرې تاسو ځان بچ نه کو د سود نه د دې نه مو ځان ونه ساته نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که مو ته ځان بچ نه کو سود مو پرې نه خو د الله جنگ ته تیار شئ. نو چې الله د چا سره مقابله شي نو په الله باندې په مقابله کې څوک زورور کېدی نه شي. بس دی به سزا خوري او دی په مقابله کې ناکام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېرو سختو الفاظو باندې د سود حرمت فرمایلی دی. یو حدیث کریمه ما ستاسو تر مخې تلاوت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لعن الله، الله لعنت کړی دی آکل الربا د سود په خوړونکي باندې وموکله د سود په خورونکي باندې. لکه څنګه چې خورونکی ګناهګار دی نو دغسې خورونکی ګناهګار دی.
دریم نبی علیہ السلام وی وکاتبه داغی سودی معاملے دستاویز لیکن کے معاہدہ لیکن کے دا هم ورسرا دا اللہ دا لعنت مستحق دے سلورم نبی علیہ السلام فرمائی وشاہدیہ کم معاملو باندې چې دو گواهان نیولې کیږي نو دا دو گواهانم د لعنت حقدار دي په دوی باندې د الله لعنت دی دا څومره لویه د خطرې خبره ده چې د الله د لعنت مستحق ګرځېدلي د دې عمل په کولو باندې سود څه شی دی نو انشاءالله هغه به ذکر کوو لمبې خطرات چې د دې نه ځان ساتل پکار دي سودی معاملې پیژندل پکار دي یو بل حدیث کریمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسیزونه ذکر کړی دي اجتنبوا السبع الموبقات د وو هغه عملونو نه ځان وساتئ چې هغه هلاکون کې دي انسان دینی لحاظ سره اخلاقی لحاظ سره هلاکی تباکی هغه کې چې شروع کړی دا اول د شرک نه الشرک بالله الله سره حصدار برخدار داغه په ذات او صفات خاصو کې څوک جوړول ان شاء الله یو موقع یو درس په پکې د شرک د وضاحت سلسله کې هم کوته خیری دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل السحر کوډي جادو کور دا تبا کون کې عمل دی نو څوک چې کوډي جادو کوي دا د هلاکون کو عملونو نه نبی علیہ السلام دی وی دی دریم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق قتل د هغه نفس چې الله قتل حرام کړی دی ها که په حق باندې قتل وشي نو خیر دی نو د چا قتل حرام دی د هر نفس قتل حرام دی هغه مسلمان دی که کافر معاهد دی مسلمان خو جو مسلمان دی که په مسلمانانو په ملکیه که د کافرو کافر معاهد هغه چاته وي چاغي د اسلامی ملک کې اوسېږي جزیه او ټیکس ورکوي د دوم یو معاهده ده یا یو ملک سره معاهده ده د جنگ بندۍ داغه او دارنګې په ویزا او پاسپورت سره معاهده باندې اسلامی ملک ته راغلی دی هغه هم د دغه معاهد دی خو چې کله دغه نه او بل درې قسمه نبی علیہ السلام وی جایز مرګ دی نو چې کله کافر معاهد چې دی دا هم د مسلمان په حکم کې دی نبی علیہ السلام وی اموالهم کا اموالنا و دماؤهم کا دمائنا مسلمانانو ملک به دغه خلقو د مال ته داسې حفاظتي لکه د مسلمان مال داغه نفس ته به داسې حفاظتي لکه د مسلمان نفس بعض خلک د غیر مسلم مال چې دی هغه وی سړي دا خو د هندوانو مال دی دا د پلانکو مال دی داغه کې تمیز نه کوي دا جایز او د ناجایز دا غلطه ده په دوکا په ډاکا په غلا د غیر مسلم مال غستل هم جایز نه دي او چې هغه کله ملک اوسېږي معاهد دی یا داغه سره عقد ذمه شوی ده ها درې قسمه مرګ نبی علیہ السلام وایي چې جایز دی او داغي مرګ اختیار د معاشري عام او افراد ته نشته چې تب په خپل د امر کوي دا عدالت ته چې عدالت به د انسان وجني هغه کم قتل یو انسان په ناجایز قتل کو قاتل به قصاصا قتلېږي معافیونو کو اولیاء او وارثانو دویم شادي شده دی زنا وکړه قانون عدالت با غلا سزا ورکوي د قتل په طریقه د رجم و عام و افراد د معاشري ته د اجازت نشته ولی ځکه ډېر خلک به بیا د دې بانی باندې غلط مرګونه کوي او کوم داسې ښه ډېر مرګونه خلک سړي سره نه لګي او دغسې منصوبه ورته جوړه کړي او په دې طریقه باندې ووژني او دا موږ په غلط کار باندې ووژله حالت کې هېڅ هم نه ډېر مرګونه داسې شوي دي نو قانون دا اجازت د معاشري افرادو ته نه ورکوي چې ته په خپله دا کار وکړه نه دا به عدالت اسلامی عدالت به دا سزا ورکوي دریم یو انسان نعوذ بالله مرتد شو کلمه کفر وی د شعائر الله بیزتی وکړه
نو هغه قتلولی شي حدن، او په دې شرط چې توبه یې ونه ویستا د خپل جرم نه واپس نشو. که توبه وویستا د خپل هغه ګناه نه واپس شو نو بیا دله هم سزا نشي ورکولی په دغه جرم باندې، ځکه چې دا واپس شوی دی. دې ځای کې یو مسله عالمانو کتابونو لیکلې ده، هغه دا ده یو سړی دی د کفر عمل کړی دی، د شاعر الله بیزتی کړی ده او گواهان هم شته پې باقاعده، او د باندې رپورټ شو انکار کوي ما نه دی کړی، اوس گواهان هم شته او دی وایي ما نه دی کړی، دله سزا نشي ورکولی. ولې؟ وایي د ده دا انکار د دې جرم نه چې ما نه دی کړی دا توبه ده، ځکه د توبې موقع خو دته شته که نه، توبې موقع به دله ورکولی کېږي، دا انکار د ده توبه ده، په دې وجه باندې دله سزا د دې نشي ورکولی. دا فتاوا سراجیه، در مختار شامی، داسې نورو ډېرو کتابونو لیکلې ده. نو چې کله د انکار د خپل د کفر د عمل نه کوي نو دله بیا سزا نشي ورکولی. خبره مې دا کوله په هغه هلاکوونکو عملونو کې د هغه نفس قتل دی چې الله قتل حرام کړی دی. کله خلک په ناجایزه باندې بچی پیدا شي د حرام کاری نه خلک یې وژني، سا چې ولګېد په بچي کې د مور په خېټه کې وژني که باندې وژني، دا ناجایز قتل دی، ظلم دی، د بچي هېڅ ګناه نشته، ګناه چې چا کړی دی د هغه دی، دغه معصوم دی، یعنې د ده د قتل جواز نشته چې دی بیا یې وژني، د دې وجې چې چونکې سبا به تور تهمت او مسلې به دې جوړېږي. نو دا خلک چې دا قسمه مرګونه کوي نو دا په هغه حرام قتل کې داخل دي، او دې ته نبي علیه السلام د موبقاتو نه ویلي دي، هغه عملونه چې هغه هلاکوونکي دي. څلورم نمبر کې واکل الربا، دا حدیث مې دې ټکي دپاره ویلی دی، خو دا نورې جملې پکې هره یوه خپله خپله ډېره زیاته قیمتي ده. واکل الربا، سود خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دی. پنځم اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دی. موږ د یتیم مال کمې ته وایو، هر څه ته په ګاونډ کې یتیم دی او د هغه مال یې وخوړه، د یتیم پول اعلان دې کړه. موږ صرف یتیم دې ته ویلی دی. پلار مړ شي، اولاد کې څه بالغ دي څه نابالغ دي، د دې نابالغ مال د مرګ د پلار سره په دې ټول مال کې حصه راله د پلار چې راله. اوس مشر ورور صرف د ده ولی دی یا مشر دی بل ورور دی ولی دی، معنی د ده په مال کې تصرف د ده د فایدې دپاره به کوي، او که دا مال په شریکه کې خوري لګوي عیاشۍ پې کوي، دا د یتیم مال خوري. او قرآن کې الله وی چې د یتیم مال چې خوري خېټې ته اور اچوي. دغسې د دغه شریک مال نه چې په هغې کې نابالغ هم دی، خلک خیراتونه کوي، اسقاطونه کوي، جماعت کې دومره دومره پلان کې جماعت یې وی جوړ کو، دا د پردي مال خیرات کوي. د نابالغ رضا دې ته هېڅ اعتبار نشته چې هغوی زما خوښه ده. د یتیم مال نه به نه خیراتونه کوي، نه به اسقاطونه کوي، نه به تې بل شی کوي، دا به صرف په هغه لګوي او هغه له به ساتي. بالغ سړی پکې خپل مال جدا کا، اوس که په پلار پسې د خیرات کوي او که بل څه کوي او که ځان له لګوي. خو دغه شریک مال نه خلک زمونږ خلک له اکثر یا دا زامن د ځان له وګړي، دا د دې سپینګیري مالو په ده پسې ولګوئ. سپینګیري مالو ځان له به په ژوند لګولی و چې د هغه سا ختل مال د بل کېدل دي. دغه یو مسله بله عالمانو دپاره د وراثت مال چې دی، انشاءالله د وراثت مستقله مسله ده، کوو به په موقع دې ته وایي ملک جبري. د ملک جبري مطلب دا دی چې دا قبض کول چې دا ما قبض کو زما شو، دا نه غواړي. ته تی خبر هم نه، ستا د پلار جایداد دی، مړ شو، هغه ځای کې ستا ملکیت راغی، عین هغه ټیم باندې ستا ملکیت پرې ټول راغی. اوس د ملکیت تر راتلو نه پس یو سړی که رور قبضه کوي هغه ظلم کوي، که پردی سړی قبضه کوي هغه ظلم کوي. نو هلاکوونکو عملونو کې نبی علیہ السلام وی واکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دي.
موږ ورې د دې د سراړو خیال هم نه ساتو ما په شریکه کې خلک ځان له پکې ګاډي لري ځان له پکې سالي اکثر خدا چې وږي چې هغه خرڅ کی ځان له خپل نوم په بل ځای والی نو هغه یتیم پکې د سراړو د منځه وباسي دا ټول سراسر ظلم دی او بل والتولی من الزحف میدان جنگ نه تیښته کول او اخرنه په هلاکونکو عملونو کې وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هغه زنانا چې د ګنا نه خبر دي او پته تم نشته چې دا ګنا دی کړی او تا په تور تهمت لګای چې فلان کی دا کړی دی فلان کی دا کړی دی نو دا تهمت لګول پچا باندې دا د هلاکونکو عملونو نه دي بهرحال نبی علیہ السلام و عملونه شمارلی او په وو کې یو عمل هغه اکل الربا سود خوړل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو روپۍ د سود دا د شپږ دیرش پیری زناونه بدتر ګناه دی شپږ دیرش پیری زناونه یو روپۍ د سود بدتر ګناه دی نو موږ هغه عمل ته چا وکړو نو خو ناروا یې وکړو او دلته کې سود خوري او دا شون پې نه وهي نو دې ته چا دا ونه وي چې یاره دا بلکې ګناه کول ورته ګناه ویل سړی پې د اسلام نه نه وځي خو ګناه کول قطعي حرام او ورته حلال ویل بانی ول ځان له جوړول عذر ګناه بدتر از ګناه دا قول د فارسی د دې د پاره دی چې ته ګناه ته حلال وای هغه د پاره دلیلونه وای دا د ګناه د پاره عذر جوړای بدتر از ګناه د ګناه د کول نه دا بدتر دی ولی په عذر باندې ګناه حلالای ځان لا او استحلال المعصیه کفر ګناه حلال ګڼل دا کفر دی ګوره په ګناه کولو د اسلام نه نوځي چې د شرک کفر نه لاندې ګناه دی خو د ګناه په حلالو ګڼلو باندې انسان د اسلام نه وځي نو ډېرې زمونږ سودي معاملې دي معاشره کې خلک پی ورته حلال وي جایز ورته وي په دې جایز ویلو باندې انسان د اسلام نه وځي زمونږ سلفو دومره احتیاط کړلی په دې مسله کې د حرام و خوراک نه په ځان بچاو کې عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ترکنا تسعة اعشار الحلال مخافت خشیت الربا پس سلو کې لسکم سل معاملې چې د حلالو دي په ښکارو کې خو صرف د دې شک د وجې نه موږ نه کوو چې چېرته هسې نه چې سود پکې راشي دومره احتیاط کړی دی سلفو عمر رضی اللہ عنہ دا فرمایلی د سود آیاتونه رستو آخری نازل شوي دي بلکې آخرنی قرآن چې ختم شوی دی د سود په آیت ختم شوی دی د سوره بقره کې آخرنی آیت د سود راغلی دی قرآن کې نو تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر کې آیتونه نازل شو تفصیلی احکام داغي بیان نکړلې شو خو یو قانون او فرمایل عمر رضی اللہ عنہ دعوا الربا والربا ښکاره سودوم پرېږدئ کم شي کې چې د سود شک راځي هغه هم پرېږدئ دعوا الربا والربا دا تمهیدي خبره وګورئ چې دا کار ډېر ګنده دی پلید دی ځان ته ساتل پکار دي اوس دا دیسي شي دا سود دیسي شي سود ویلې کېږي دیتا القرض المشروط فيه الأجل وزيادة فضل على المستقرض هداية تعریف داري غالبا داسې نږدې یا دا الفاظ دي چاله قرض ورکول د نیټې پورې او بیا په هغه باندې څه زیاتې ایښودل چې دومره به سره راکای خوا د هغه جنس نه پکې دي بل شی پکې دي کار بیګار پکې دي چاله دې قرض ورکړی دی کار بیګار پکای او هغه د دې مجبورۍ نه که کار بیګار نه کوم جو قرض رانه غواړي او قرض خو راسره شته نه قرض دې چاله ورکړی دی هوټل کې در باندې ډوډۍ خورئ چای در باندې څکئ که قرض د منځه نه وي نو هسې در باندې نه کوي ګاډي کې کرایې دله ورکوي دا ټول د
د سود په لین کې دي دا ټول حرام دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د پر قانون ذکر کړی دی کل قرض جر نفعا فهو ربا کم قرض چې تا ته فائدہ رااله په هر شکل کې چراله بس دا ربا دا سود دی ګوره چې قران کوم حرام کړی دی دا په دې کې داخل دی تعالی مخ کې تحفه ډالۍ نه رالیږي د تحفه ډالۍ تعلق دی ورسره نشته او چې قرض ومن کې راغی تحفه ډالۍ وروړي چې راځي دا سود دی دا ناجایز دا حرام دی عمر رضی الله عنه په دور کې یو تن تا چا تحفه ډالۍ ولېږله هغه د عمر رضی الله عنه نه تپوس کو هغه وی یا په خپل قرض کې ځان ته حساب کا یا واپس کا ځکه ستا په هغه قرض دی نو ډالۍ تحفه زید ابن ارقم رضی الله عنه دی غالبا هغه عمر رضی الله عنه ته ډالۍ را لېږلې د تحفه صحابه عادت نبی علیہ السلام یو بل ډالۍ ورکوي محبت سیوا کیږي عمر رضی الله عنه واپس کړه وې د دې وجه می واپس کړه چې د په ما پیسې دي د دې پیسو د وجه نه چې د ما ته قرض دی نو دا تحفه ډالۍ ما واپس کړه نه موږ په دې ځان خوشاله وو چې پیسې در کوم خو ما باندې با ډوړې خورای ډېر ښه خلک ګورې داسې پکې هم کوي ښه نو دا هر قسمه شکل باندې چې په قرضو د چا نه فایده دی واغسته دا د سود په لین کې دا حرام دي او دا چې کم مخکې همو دا حدیثو پر رڼا کې د قرآن رڼا کې د هغې وعیدونه ذکر کړه په هغې کې داخل دي یو حدیث کې دا هم راځي نبی علیہ السلام فرمایي معراج په شپه جهنم کې مې جهنمیان ولیدل خېټو کې ماران ګرځېدل پکې تپوس مې وکړو دا څوک دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما ته ویلې شو دا سودخوار دي دغه ځای ول دغه سزا ذکر کړی دا بل ځای ول بل سزا ذکر کړی دا نبی علیہ السلام هغه خوب کې چې کوم سزاګانی لیدل وی وینو زو ډنډې پکې لامبو وهي تن غاړې تراشي غاړه کې د یو تن سره ګټه لاس کې د خوله کې ولور کې او بیا ډنډ ته ځي نو په دې طریقه سزا خوري ما تاسو کو آخر کې واقع نبی علیہ السلام وی ما ته ویلې شو چې دا سودخوار دي دنیا کې ګټه خوړه الله ولال ته ګټه په خوله کې ورکړي ها دای سزا ده بهرحال د لږه سړی مړ شو دا ناکامی نه ده څوک داسې مړوم نه دی خو که مړ شو ناکامی نه ده چې د آخرت ناکامۍ سره مخ شو نو دا ډېره ناکامي او شرمندګي ده ورې الله دلته قرآن کې هم د هغې سختې سزاګانې ذکر کړي دي بهرحال سود دوه قسمه دی یو ته ربا الفضل وی یو ته ربا النسیئه وی د زیاتی کمی سود کول او د نسیاو سود کول دې کې فرق څه دی لږ ته د دې وضاحت ذکر کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلسیزونه ذکر کړي دي سرا سپین غنم وربشي کجوري وسکي هغه پسې آخر کې او فرمایل یادن به یادن لاس پلاس والفضل روا یو سر پسر برابر برابر بل یادن به یادن لاس پلاس نسیاب پکې نه والفضل روا زیاته سود دی زیاته په دوه طریقو باندې کیږي غنم یو دړې ورکای یو نیمه دړې دو دړې پیاله لاس پلاس هم دی او څون کې یو طرف ته لګ بل طرف ته زیات دا سود دی او کله کله خلک وی یره زما دا د تخم غنم دی هایبرید دی جوار دی قیمتي دی دا بل به قیمت دی جیدها وردیئها سواء دې کې قانون دا دی چې جنس په جنس دی چې دا خرڅای نو پدې کې کراو کوټه یو شی دی سر بر به ورکای ته وای چې زما دا حکومتي دی دا پښمار دانی خرڅيږي طریقه شته حل کنه حل دا دی خپل په پیسو خرڅي کا پاغه داغه نه په پیسو والا ته په مثلا په 1500 روپۍ کیلو خرڅ کا او داغه نه په 1500 روپۍ دړای والا
جنس په جنس مبدلوا، غنم په غنم او جوار په جوار مبدلوا، او په پیسو باندې بیاو کا، بس مسله حل ده بیا. نو کله کله زمون خلک داسې کوي، نو په دې طریقه زیاتې کمې چې کله جنس یو دی نو دا جایز نه دی. دویم نسیا، چې کله یو شی په تله تللی کېږي یا په پیمانه پیمانه کېږي، نو اگر چې جنس بدل هم دی خو په هغې کې نسیا کول هم جایز نه دي، نسیا کول هم جایز نه دي. او دغه چې کله جنس یو دی نو په دې کې هم نسیا جایز نه ده. ته اوس دړی غنم ورکای او مال به میاش پس دړی راکای، دا جایز نه دي. دارنګې دړی غنم اوس ورکای، مال میاش پس به دړی جوار راکای، اگر چې سر په سر دي دم جایز نه دي، سود دی. نبی علیہ السلام وی یدن بیدن والفضل ربا. نو ستاسو ذهن کې شکونه راغلي چې یاره کا من خدا دې جوار قرضو، تخم لا غنم قرضو، گاون کې وړه قرضو، مالګه قرضو، چینی قرضو، او بیا نسیا هغه شی ورکو، او تا وی چې نسیا جایز نه ده. ګوره فرق معلوم کړئ. یو قرض دی، اکثر ګوره بعضې ملګري په دې خبره پوهه نه شي، نو قرض ته سود وایي، خو دا خو لاس په لاس جنس په جنس باندې نه نه، یو قرض دی یو بیه ده، او په دې دواړو کې فرق دی. قرضو کې به لفظ د قرضي، دا قرض والا تا پیسې قرض 1,000 روپۍ ورکړې، تا له 2 میاشتې پس درکوي، نو دا سود نه دی، ځکه تا د قرضو دا ټکې پکې استعمال کړی دی. دویم په قرضو کې به نیټه نه وي. که تا هسې ویلي دي چې 2 میاشتې، نو مخکې یو پیرا اشاره مونږ کړې وه د بلې خبرې په ضمن کې، نیټه به نه وي، په نیټه کې پابند هم نه وي چې تا 3 میاشتې او 2 میاشتو په مخه د چا نه قرض اخیستی دی، هغه سبا راغی زما قرض را حق یې غوښتی شي، قانوني طور ته دا هغه په دې پړکولی نه شي چې دا خو تا ما ته 2 میاشتې ویلي وو. نه، قرض دی، په قرضو کې نیټه نه وي، په دې کې به نیټې نه ایږدي، او بیه کې به نیټه وي، باقاعده تاریخ به مقرري. دریم فرق هغه دا دی چې په قرضو کې یو تن ضرورتمند دی، د هغه سره شی شته او د بل سره نشته. ما سره پیسې نشته، تا سره شته، قرض را. ما سره دانی نشته، تا سره شته، قرض را. په بیه کې په دې کې د دواړو طرف سره به شی اکثر وی هغه زما د خپل شی خوښ نه دی، دا تاله در کوم، دا غنم مې خوښ نه دي، تاله در کوم، دی کې په بدل کې مال دا غنم راکته. اوس دا دواړو طرفو ته چې شی شته، نو دا قرض نه دی، ګورې دا بیع ده. نو په بیه کې به یا لفظ د بیې، دویم دا چې که نسیه نیټه وی پکې، او دریم دا چې په بیه کې چې کله نسیه کېږي نو د یو طرف والا سره شی خو هغه بدل د بل سره نه وي. په بیه کې اکثر دی چې بدل یي کله چې په نقدو باندې، خو په قرضو کې یو طرف والا سره شی نه وي، تا نه ځکه قرض علي، بل لفظ پکې د قرض وي. دریم په دې کې به نیټه نه وي، نیټه که چا وکړم معتبر نه ده، نیټه پکې ښودل هم نه وي پکار. که چېرې نو یو مجهوله نیټه دې کېدی لکه 2 میاشتې پس به درکړم، 3 میاشتې پس به درکړم، متعینه نیټه دې پکې نه ږدي. دا فرق دی په منځ د قرض د بیه کې. قرض جایز دی د غنمو، جوارو، پیسو وغیرہ، خو د دې بیه چې کله کوي د دانو په دانو کوي، د پیسو په پیسو، نو دې کې به څه کوي بیا په دې کې لاس په لاس باندې یدن بیدن والفضل ربا. زیاتې پکې سود دی. نو زیاتې یو دا دی چې یو شی زیات ورکي بل کم واخلي، خو یو بل طریقې باندې زیاتې کمې راځي، هغه دا چې نقد چې دی دې کې حکمن زیاتې دی، او ادار شي کې حکمن کمې دی. دی وجه نه خو خلک د نقد سودا قیمت کم او د ادار سودا چې د هغې قیمت زیات مقرري. دا ولې؟ ځکه د ادار چې دی دې کې وایي حکمن کمې دی. نو چې کله به دې کې حکمن کمې دی، یو طرف ته تاسې لاسي ورکو، بل طرف ته ادار دی، دا لاسي حکمن ډېر دی، دا نسیا چې دی دا حکمن کم دی. دې کې کمې زیاتې حکمن راغی، حقیقتا نه ګورې ښه. نو دا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سيزونه ذکر کړی دي فقها ویلي دي چې دا سيزونه اتفاق دا دی چې په دې شپږو سيزونو پورې سود خاص نه دی غوري په دې کې دوه قسمه سيزونه نبی علیہ السلام ذکر کړی دي فقها ځان خپل علت هغه کې راځي دي دي سيزونو کې څه سيزونه د تلې د طول دي څه سيزونه د پیمانی کولو دي د لوخي د پیمانه کولی وربشي غنم کجوري وسکي دا په لوخي به پیمانه کې دي سره او سپین به پتله تل لګي دا خبره تیر وته وزن په موزوناتو کې او کیل په مکیلاتو کې دي ته قدر وي جنس خو جو غنم جنس دي وربشي جنس دي نو چې کله جنس او قدر دواړه پکې موجودو زیاته کمی هم جایز نه ده نسیه هم جایز نه ده چې کله